بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 104 نمبر درس دی او ان شاء الله نن به موږ منصوبات شروع کوو. دې نه مخکې موږ مرفوعات وی مرفوعات اته دي او هغه مو وی مبتدا، بیا د هغې نه پس خبر، فاعل، نائب فاعل او بیا ورپسې د ان او د ان د اخواتو خبر، د لا نفي جنس خبر شپږ شو. بیا د ما او لا مشابه بلیسا د خبر او د کان خبر. نو دا مونږ مرفوعات ویلو، یعنی د ما او لا مشابه بلیسا اسم هغه مرفوع وي او د کان وغیره اسم مرفوع وي. ٹھیک شو جی؟ دا مرفوعات ویلو. نن به انشاءالله منصوبات وایو او مرفوعات اته دي او منصوبات 12 دي. منصوبات 12 دي چې کوم حالت نسب کې وي، حالت نسبی کې وي، نو هغې ته مونږ منصوبات وایو. نو 12 قسم اسمونه دي چې دا به په حالت نسبی کې وي. یو پکې مفعول به وي، بل مفعول مطلق وي، مفعول له وي، مفعول معه وي، مفعول فی وي، حال وي، تمیز وي. د ان او د ان د اخواتو اسم دا منصوب وي، د لا نفي جنس اسم منصوب وي، د ما ولا المشبهتان بلیسا د دې د خبر چې دی هغه منصوب وي، د کانا وغیره خبر منصوب وي او د مستثنا منصوب وي، مستثنا منصوب وي. نو دا 12 دي. دې کې دا 15 چې کوم دي که نه، دا 1 نمبر مفعول به، مفعول مطلق، مفعول له، مفعول معه او مفعول فيه. دې 15 ته مفاعیل خمسه وایي. مفاعیل دا د مفعول جمع ده. مفاعیل خمسه او خمسه 15 ته وایي. 15 مفعولونه، مفاعیل 15 مفاعیل. د دې نوم دی مفاعیل خمسه. د تفصیل به بیا د یو به بیا په خپل ترتیب باندې وایو، لکه څنګه چې د مرفوعاتو کې اول هم په یو درس کې ټول بیان کړه او د هغې نه پس هم د یو پوره تفصیل بیانولو. دقه شانتې دا منصوبات چې دي دا 12 واړه به اوس په یو درس کې په دې باندې به بحث وکړو انشاءالله. د دې نه پس به بیا په یو باندې پوره تفصیلي خبره کوو جي. نو مفعول به څه ته وایي؟ لکه مثلا ګورئ، نسوره فعل دی، دا کار دی، او زیدون دا فاعل دی. دا نسوره فعل دا زیدون کوي. او حامدن د چا مدد کوي؟ د حامد مدد کوي. نو د حامد مفعول دی. نسوره زیدون حامدن، نسوره زیدون حامدن. زید د حامد مدد وکړو، نو دا مدد چې د چا کیږي هغه ته مفعول به وایي. مدد چې د چا کیږي او څوک چې وخلی کیږي هغه مفعول به وي، چې د چا مدد کیږي هغه مفعول به وي. او داسې چې په چا ظلم کیږي هغه مفعول به وي. داسې چې څوک پیدا کیږي، یعنی خلق الله الانسان، خلق الله پاک پیدا کړ، الانسان انسان. نو الله چې څوک پیدا کړي دي هغه مفعول وي. ٹھیک شو جی؟ نو اوس په یو 2-3 مثال ولیکو د مفعول به. لکه مثلا ګورئ، نسواره، دا نسواره معنی د مدد وکړو. زیدون، دا زیدون د دې نسواره فاعل دی، کار کوونکی دی. او حامدن، د حامد مدد وکړو، نو دا حامد مفعول به دی ځکه چې دا کار دا مدد د حامد شو او چې چا کړی هغه زید دی. ٹھیک شو جی؟ نو زید د حامد مدد وکړو، نو ګورئ د حامد مدد شوی دی، نو دته مفعول به وایي. چې د چا مدد شوی وي هغه ته مفعول به وایي. په دې کتاب کې به ویلي چې دا فعل په چا واقع شوی وي، دا فعل چې په چا واقع شوی وي هغې ته مفعول به وایي. زه به درته آسان ویم چې مونږ نسواره فعل دا په جمله کې لیکو، نو چې د چا مدد کیږي هغه ته دغه وایي، هغه ته مفعول به وایي. اوس په دې کې دا زید چې دی دا فاعل دی او دا حامد مفعول به دی ځکه چې د ده مدد شوی دی، او دا نسواره فعل دی. ٹھیک شوه؟ نو فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شوه. اوس په دغه شانتې یو بل والو جي. ضربه، ضربه بکرن، ضربه بکرن محمودن، محمودن.
اوس وګورئ جی دې کې دا ضربه فعل دی وخل دی فعل دا بکر پکې فاعل دی د دې بکر مدد شوی او دا مفعول د دې بکر وخل کړي دا محمود مفعول دی مفعول به ځکه د وخل خوړلی نو چې څوک وخلی شوی که نه هغه ته مفعول به وایي لکه ضربه بکرون محمودن بکر محمود وخلو دی بکر وخلو کړه او محمود وخلو د محمود والو خوړل نو دلته دا محمود مفعول به دی چې د چا مدد کیږي چې څوک وال خوري یا چې څوک پیدا کیږي نو هغه ته مفعول به وایي اوس ګورئ جی خلقه فعل دی خلقه او الله د فاعل دی خلق الله الانسان انسان نو ګورئ دا انسان الله پاک انسان پیدا کړی دی الله پاک دا انسان پیدا کړی دی نو دا خلقه فعل دی او الله فاعل دی او انسان چې دی دا مفعول به دی مفعول به نو ګوره چې څوک پیدا شوي هغه مفعول به وي چې د چا مدد شوی وي هغه مفعول به وي او چې څوک وخلی شوي هغه مفعول به دی ټیک شو جی نو مفعول به څه ته وایي چې په چا باندې کار واقع کیږي یعنی چې دا کار د چا باره کې کیږي دا مدد د چا کیږي چې مدد د چا کیږي نو هغه ته مفعول به وایي چې څوک وال خوري وخلی کیږي چې څوک وخلی کیږي هغه ته مفعول به وایي او چې څوک پیدا کیږي هغه ته مفعول به وایي ټیک شو جی اوس مفعول مطلق باندې ځان پوه کړو دا خو د مفعول به دغه مثالونه اوس مفعول مطلق څه ته وایي نو ګورئ مفعول مطلق د درو خبرو دپاره راځي یو د تاکید دپاره راځي او بل چې دی د حالت بیانولو دپاره راځي او نو دا دریو خبرو دپاره راځي مفعول مطلق نو دا مفعول مطلق چې دی که نه چې څنګه فعل راشي که نه نو اقا شانتې د تاکید دپاره د دغه فعل مصدر هم ورپسې راشي لکه مثلا ګورئ دلته کې وایي ضربه زیدون زید وخلو کړه ضربن وګورئ د ضربه نه دا ګوره دا مصدر دی دا ضربن مصدر دی د دې مصدر نه دا ټول فعلونه جوړیږي فعل ماضي هم ته جوړیږي فعل مضارع هم ته جوړیږي نو چې کم فعل بیان شي که نه د هغې فعل مصدر هم چې په کومه جمله کې بیان شي نو دقې مصدر ته مفعول مطلق وایي دا ضربه فعل دی زید فاعل دی او ضربن مفعول مطلق دی ټیک شو دا د دقې فعل په شانتې وي جي د دغې فعل مصدر وي چې کم فعل په جملې شروع کې راشي هم د هغې فعل مصدر چې پکې راشي که نه نو هغې ته مفعول مطلق وایي نو ګورئ زید ښه وخلو کړل نو دلته کې چې کم فعل بیان شي هم د هغه فعل مصدر چې په کومه جمله کې بیان شي هغې مصدر ته مفعول مطلق وایي لکه ګورئ ضربه زیدون ضربن ضربه زیدون ضربن زید وخلو کړه وخل ضربه وخل دی زید د زید نو مطلب دا دی د دې لفظي معنی دا څه زید وخلو کړه وخل د دې ضربن معنی بیا څه ده وخل مارنا اردو کې وایي مارنا نو ګورئ د دې مطلب دا دی دا د تاکید دپاره راغلی چې زید ښه وخلو کړه زید نے بہت زیادہ مارا ٹھیک شوه دقه شان ګورئ نصوره فعل دی او زیدون د دې فاعل دی نصوره زیدون نصرن وګورئ دا نصرن هم د دقې فعل په شانتې چې کوم مصدر دی د دې فعل مصدر هغه دلته بیان شو لکه زید ډیر زیات مدد وکړو زید ډیر زیات مدد وکړو د دې مطلب لفظي معنی دا ده زید مدد وکړو مدد کول زید مدد وکړو مدد کول د نصرن معنی ده مدد کول او نصوره زیدون معنی ده زید مدد وکړو او د نصرن معنی ده مدد کول نو د لفظي معنی خو دا ده زید مدد وکړو مدد کول خو د دې مطلب دا دی چې زید ډیر زیات مدد وکړو زید ډیر زیات دا تاکید دپاره راځي اوس قرآن پاک کې راځي ګورئ دعا ده رب انی ظلمتو معنی ده ما ظلم وکړو انی ظلمتو ظلما کثیرا وګوره هم د دغه ظلمتو دغه راغی مصدر راغی ظلما ظلمتو ګوره دا ظلما معنی ده ظلم کول
او ظلمت معنا ده ما ظلم وکړو، انی بشکه ما ظلمت ظلم وکړو، ظلمن ډیر ظلم یعنی ظلم کول. نو د دې مطلب دا دی چې ما په خپل ځان ډیر زیات ظلم وکړو. انی ظلمت نفسی ظلمن کثیره، نفسی دلته شته په منځ کې، ظلمت نفسی ظلمن کثیره. یا داسې دی اذکر الله، اذکر الله، اذکر الله، الله د الله ذکر وکئ، ذکرن وګوره د دقې اذکرو مصدر دا دی راغی ذکرن کثیره، ډیر زیات ذکر کول، ذکر وکئ. نو دقه د تاکید دپاره راځي. نو چې دا کم ګورئ دا اذکرو فعل دی او دا الله فاعل دی او دا ذکرن مفعول مطلق دی، دې ته مفعول مطلق وایي. ٹھیک شو جی. دقه شان دا ظلمتو فعل دی، دې کې دا تو فاعل دی او ظلمن دا ولا مفعول مطلق دی. دا نصره فعل دی، زیدون فاعل دی، نصرن مفعول مطلق دی، ضربه فعل دی، زیدون فاعل دی، ضربن مفعول مطلق دی. ٹھیک شو. نو مفعول مطلق چې کم فعل جملې په شروع کې بیان شي د دقې فعل چې کم مصدر وي او هغه په دقې جمله کې بیان شي، چې فعل او مصدر دواړه یو شانتي وي او هغه په دقې جمله کې بیان شي، نو دقې ته مفعول مطلق وایي، هغه مصدر ته مفعول مطلق وایي. ٹھیک شو جی. اوس دریم نمبر دی مفعول له. بیا به په دې باندې خپل خپل باس په خپل ځای باندې کوو. مفعول له وایي چې د چا د وجې نه دا کار شوی، د څه د وجې نه چې کار شوی هغې ته مفعول مطلق له وایي. مفعول له وایي ګورئ جي، مفعول له وایي جي چې د څه د وجې نه هغه کار شوی وي، د څه د وجې نه چې کار شوی وي. لکه مثلا ګورئ ضربه زیدون، زید وخل وکړه، تعدیبا، تعدیبا، تعدیبا معنا ده ادب ښودلو دپاره. ضربه زیدون، زید وخل وکړه، تعدیبا د ادب دپاره، یعنی د څه د وجې نه وخل وکړه؟ د ادب ښودلو د وجې نه، چې یاره دا ادب د دا وخل دې دپاره وکړه چې دې کس ته د مفعول ته دغه وښیي، ادب وښیي. نو ګورئ دا ضربه فعل شو، دا زیدون ولا فاعل شو، تعدیبا مفعول له شو. مفعول له یعنی د وجې نه، د څه وجې نه چې کار شوی وي. نو دا وخل د څه د وجې نه شوي؟ د ادب ښودلو د وجې نه شوي، چې هلکه زه دته ادب ښیم ځکه یې وښمه. ټیک شوه جي. یا ګورئ دقه شانتې خرجتو زه اوتم من البیت د کور نه، یا ما خرجتو زه ونوتم من البیت د کور نه، ولې ونوتم؟ خوفا د یرې د وجې نه، خوفا د یرې د وجې نه. نو وګوره دا خوفا مفعول له دی، ځکه د دې یرې د وجې نه زه د کور نه ونوتم. بل قرآن پاک کې یو آیت دی جي، يجعلون اصابعهم في آذانهم، دی په خپلو غوږونو کې ګوتې ورکوي. من الصواعق، دا چې کوم دغه وي د تندر وغیره د دقې نه، د څه د وجې نه؟ حذر الموت، د یرې د وجې نه. نو دا حذر الموت دا مفعول له دی. نو مفعول له څه ته وایي؟ چې د یو کار چې کیږي چې د څه د وجې نه کیږي، هغه وجې ته مفعول له وایي جي. نو ګورئ ضربه فعل دی، زیدون فاعل دی، ضربه فعل زیدون فاعل، تعدیبا مفعول له دی. دقه شان خرجتو فعل دی، دې کې دا تو فاعل دی، من البیت دا جار مجرور، دا د خرجتو د دې فعل متعلق شو، او دا خوفا دا مفعول له دی. مفعول له چې د څه د وجې نه. او قرآن کې الله پاک فرمایي ولا تقتلوا اولادکم، تقتلوا فعل فاعل دی، اولاد مضاف کم مضاف الیه، دا مضاف مضاف الیه مفعول به شو. او خشیت املاق، د غربت د وجې نه، د لوږې د وجې نه، د مفلسۍ د وجې نه. نو وګوره دلته دا وجه بیان شوه چې د څه د وجې نه خپل بچي مه وجنئ؟ د یارې د وجې نه، د لوږې تندې د وجې نه، د غربت د غریبۍ د وجې نه.
نو هغه وجې نه د څه د وجې نه د غریبۍ د وجې نه یا د څه د وجې نه د لوږې تندې د وجې نه نو هغه وجه بیانوي چې یاره د دې وجې نه تاسو خپل بچي مه وجنئ نو هغه کوم وجه چې ده هغې وجې ته مفعول له وایي ټیک شو جي نو دا خو دقه شو جي بیا دې ته بس مفعول معه دی نو مفعول معه څه ته وایي نو ګورئ مفعول معه چې دی دا تقریبا ډیر زیات استعمال د دې غالبا چې په قرآن کې استعمال نشته خو داسې نور کتابونو کې به استعمال راغلی وي نو ګورئ مفعول معه هغه ته وایي چې د واو نه پس یو اسم منصوب وي که نه یو واو نه پس یو اسم منصوب وي نو هغه کم اسم چې د واو نه پس منصوب وي هغه ته مفعول معه وایي او هغه واو چې دی که نه هغه د مع په معنی کې وي لکه ګورئ جي خرج زيد والكتابة ګورئ ورته اوس خرج زید ووتو والکتابه وګوره د دې واو نه پس دا کتابه وګوره منصوب دی نو د دې واو معنا ده مع او د مع معنا ده سره ٹھیک شو نو زید ووتلو د کتاب سره نو بیا به دا راځي مع الکتابې ٹھیک شو نو د واو نه پس چې کوم اسم منصوب وي که نه هغه واو ته واو معیه وایي ٹھیک شو دغه واو چې دی دا د مع په معنی کې وي نو دې کتاب ته چې دی مفعول معه وایي ځکه چې دا د واو مع نه پس دی د واو به معنی مع واو د مع په معنی کې دی او د ده نه پس چې کوم اسم وي نو هغه ته مفعول معه وایي ښه جي نو دې کې دا خرجه فعل دی زید فاعل دی واو حرف واو بمعنى معه او الكتابه مفعول معه ٹھیک شو دا کتابه مفعول معه فعل د خپل فاعل او د مفعول معه سره جمله فعلیه خبریه شو اوس دلته دا مفعول فيه باندې ځان پوهه کو چې مفعول فيه څه ته وایي ګوره دې مفعول فيه ته ظرف هم وایي مفعول فيه ته ظرف هم وایي لکه مثلا ګورئ خرج زید یا صمت شهرا یا خرج زید لیلا امام المسجد خرج زید وتو لیلا د شپې امام المسجد د جماعت مخې ته نو زیدن ګوره دې کې شپه دا شپه یو وخت دی او امام المسجد دا یو ځای دی د جماعت مخه ځای دی او لیله چې دی دا شپه ده نو ګورئ چې کله یو جمله کې چې دی د فعل او فاعل نه پس یا داسې د لیل باره کې یا د نهار باره کې خبره راشي یا د زمانې باره کې یو خبره راشي یا د یو ځای باره کې خبره راشي نو هغې ته مفعول فی وایي لکه مثلا ګورئ جي نصره زید مدد وکړو کله مدد وکړو زید مدد وکړو کله وکړو لیلن د شپې ٹھیک شو کم ځای کې وکړو نو دا لیلن وګوره مفعول فیه شو ٹھیک شو او که داسې راشي نصره زید امام المسجد د جومات مخې ته دغه وکړو مدد وکړو نو ګوره هغه امام المسجد چې دی هغه مفعول فی شو او دلته نصره زید لیلن ګوره وخت یې وښودلو چې د شپې مدد وکړو او که دلته راشي نصره زید نهارا د ورځې مدد وکړو ټیک شوه نصره زید یوم الجمعة نو وګوره دا یوم الجمعه د جمعې په ورځ باندې مدد وکړو ټیک شوه یا داسې راشي نصره زید یوم السبت د خالی په ورځ باندې مدد وکړو نو ګوره دا د خالی ورځ د جمعې ورځ دا شپه دا ورځ دغه ته مفعول فی وایي ځکه دا یو وخت یا یو ځای وي امام المسجد د جماعت مخې ته یا خلف المسجد د جماعت شاته یا خلفک ستا شاته نو ګوره دا ځای یا وخت دغه ته مفعول فیه وایي دې ته ظرف هم وایي نو ظرف بیا دوه قسمه دی یو ته ظرف زمان وایي یو ته ظرف مکان ظرف زمان وخت ته وایي ظرف مکان ځای ته وایي ټیک شوه حال د مفعول فی کې چې دی دا نصوره فعل دی زید فاعل دی دا لیلا مفعول فی دی
مفعول فی څه ته وایي چې وخت پکې بیان شي یا کومه جمله کې چې وخت بیان شي هغه وخت ته مفعول فی وایي یا ځای بیان شي هغه ځای ته مفعول فی وایي نو نصر فعل زید فاعل دا لیلا مفعول فیه حال اوس حال څه ته وایي جي ګورئ یو زه وایم زید راغی نو ګورئ دا زید خو به خامخا په یو یا به په سورلۍ کې راغلی وي یا به پیاده راغلی وي یا به په ولاړه راغلی یا به په ناسته راغلی وي یو حالت کې خو به راغلی که نه کوم حالت کې چې زید راغلی زما خواله هغې حالت ته حال وایي لکه مثلا ګورئ د حال مثال به درله زه درکړم ګورئ جاء معنی د راغی زید راغی راکبن معنی ده په سورلۍ راغی سور راغی په داسې حالت کې چې سور و جاء زید راکبن زید راغی په داسې حالت کې چې هغه په سورلۍ باندې و یعنی په سورلۍ راغی یا داسې حالت کې هغه سور راغی ګورئ چې د فاعل حالت بیان کی یا د مفعول حالت بیان کی نو هغه حالت ته چې دی که نه هغې ته حال وایي نو هغه کوم حال چې که نه هغه به همیشه منصوب وي حالت نصب کې به وي ګور دا راکبن دی نو دا راکبن حالت نصب کې دی نو دا جاء فعل دی زید فاعل دی راکبن دا زید فاعل چې دی که نه دته ذوالحال وایي ذوالحال یعنی د حال بیان شوی حال والا ٹھیک شو نو دته ذوالحال وایي او دا ذوالحال چې دی دا معرفی او دغه چې حال چې دی دا حال نکری نو زید نو ګوره معرفه د اسم علم دی نو دا ذوالحال دی او راکبن حال دی نو د دې زید حالت بیان شوی د دې زید حال بیان شوی چې زید خو راغی خو په سورلۍ راغی په موټر سایکل باندې سور یا چې دی داسې په سایکل باندې سور راغی په ګاډي کې سور راغی ٹھیک شو نو ګوره د زید حالت بیان کړو چې په دې حالت کې راغی نو جاء زید راکبن ٹھیک شو دا حال دی اوس تمیز څه ته وایي 7 نمبر نو تمیز چې دی که نه تمیز دا د ممیز هغه چې کوم دغه وي ابهام وي هغه لرې کوي لکه مثلا ګورئ رأیتو سورې یوسف کې حضرت یوسف علیه السلام خپل بابا جان ته وایي رأیتو ما ولیده نو دا رأی فعل دی دا تو پکې فاعل دی رأیتو ما ولیده دا احد عشره د دې معنی ده 11 د احد عشره معنی سره 11 او کوكبا رأيت ما ولد 11 كوكبا نو رأيت فعل فاعل شو احد مميز شو او كوكبا دا تمیز شو دیتا تمیز وای نو دا تمیز او دا 11 ته ممیز وای نو دا تمیز چې دا به همیشه منصوب وي دیتا وګورئ تمیز ٹھیک شو یا ګورئ قام زید نه قام زید نه قام 14 نو دا 14 دا ممیز شو او رجلا وګورئ د دې ممیز نه پس چې کوم رجلن راغی دا منصوب دی نو ګوره دا تمیز شو ٹھیک شو جی نو تمیز چې دی دا به همیشه منصوب وي تمیز به منصوب وي تمیز څه ته وایي چې د ممیز هغه چې کوم ممیز چې کوم دغه دی پټ حالت ته شک ته په ممیز کې چې یاره دا به څومره وي نو د هغه یا څه شی به وي هغه شک یې لرې کړی دی د ان او د ان د اخواتو یعنی د حروف مشبهه بالفعل ان کأن لیت لکن لعل د شپږو ته د ان اخوات وایي د ان اخوات یا حروف مشبهه بالفعل نو د دې اسم منصوب وي او خبر مرفوع وي هغه خبره مخکې ویلې دی نو د دې اسم منصوب وي لکه ګورئ داسې ګورئ زید قائم زید ولاړ دی نو دا زید مبتدا دی او دا قائمون خبر دی
اوس چې د دې زیدون کې د دې زیدون قائمون دې جمله کې زه تاکید پیدا کول غواړم که نه، نو د تاکید دپاره دا ان انک ان لیت لکن لعل دا پکې لګېږي. نو د ان نه پسې دا زیدون چې کوم مبتدا و که نه دا ګوره ورته اوس ان زیدن شو. دا وګوره زیدون څه شو؟ زیدن شو. نو دا او قائمون به په خپل حالت باندې وي، قائمون په خپل حالت باندې دي. نو اوس دا زیدون چې کوم مخکې موږ سره مبتدا و اوس زیدن شو که نه، نو دې زیدن ته موږ وایو د ان اسم، د ان اسم. نو د ان اسم وګورئ منصوب وي، دته وګورئ منصوب وي، او دې ته د ان خبر وایي، ان خبر. نو د ان اسم چې دی دا منصوب وي. ٹھیک شوه. بیا د لا برای یعنی لای نفي، هغه لای نفي دې ته وایي لا برای نفي جنس، دې ته وایي لای نفي جنس. د لای نفي جنس اسم چې دی هغه هم منصوب وي. لکه مثلا ګورئ لا ریب، ریب وګوره دې ریبه ته وګوره د لا نه پس چې کوم اسم دی که نه دا لا ریبه. نو دا لا ریبه چې دی دا دغه دی، دا منصوب دی، دا منصوب دی. نو د لای نفي جنس اسم منصوب وي. نو دې ته وایي د لای نفي جنس اسم دته وایي، د لای نفي جنس اسم دته وایي. ٹھیک شوه. د ما او لا المشبهتان بلیس، المشبهتان مشبه مشبهتان بلیس، د دې خبر چې دی که نه هغه به منصوب وي. د لا او ما د دې چې کوم اسم وي که نه هغه به د مرفوع وي او خبر به منصوب وي. لکه ګورئ زید قائم، زید ولاړ دی. زه وایم زید نه دی ولاړ، مخکې ته ما لګوم ما زید قائما، دا به قائمن شي. قائمون نه به څه جوړ شي؟ قائمن. دا قائمن ته وګورئ. نو د ما چې کوم خبر دی که نه هغه به منصوب وي، د ما خبر منصوب وي. د کانه خبر منصوب وي. لکه ګورئ زه وایم زید ادریدو، زید ولاړ دی، زیدون جالسون، زید ناست دی. ٹھیک شو، زید ناست دی. زه وایم چې یاره زید ناست و، نو د ده نه مخکې کانه ولګوه، کانه زیدون جالسن، دا جالسون به اوس جالسن شي. وګورئ نو د کانه چې کوم خبر دی که نه هغه منصوب دی. او مستثنا چې ده که نه مستثنا څه ته وایي؟ چې د الا نه پس کوم اسم راشي که نه هغه ته مستثنا وایي. بیا دا دوه قسمه، یو ته مستثنا منقطع وایي، یو ته مستثنا متصل وایي. هغه بیا په خپل ځای باندې به بحث کوو. خو د مستثنا چې کوم دی که نه د الا نه پس چې کوم اسم راشي هغه به منصوب وي. لکه مثلا په قرآن پاک کې دی فسجدوا الا ابلیس، الا ابلیس. وګوره د الا نه پس چې کوم اسم راغی دا منصوب دی. د الا نه پس دی، الا ته حرف استثناء وای، او دغه د الا نه پس چې کوم اسم راشي دته مستثنا وای، دته مستثنا وای. لکه مثلا ګورئ زه به یو بل مثال درله درکمه. جاء القوم، قوم راغی، جاء القوم پورا قوم راغی، جاء القوم پورا قوم راغی. الا زیدن، الا زیدن، الا زیدن، الا زیدن. وګوره د الا نه پس چې کوم زیدن راغی دا منصوب دی، نو د زیدن ته مستثنا وای. ٹھیک شو. او د الا ته حرف استثناء وای. لکه ټول قوم راغی خو زید رانغی، ټول قوم راغی او زید رانغی. نو ګورئ دا موږ سره 12 منصوبات دي. ما درته پکې ډېر بحث وکړو، خیر بهرحال دې ځای کې بحث نه و پکار، ځکه اوس په موږ د دې مفعول به خپل حالت بیانو. مفعول مطلق به بیانو، مفعول له، مفعول معه، مفعول فی. دې پنځو ته مفاعیل خمسه وایي. بیا حال به بیانو، بیا تمیز د ان او د ان د اخواتو اسم، د لای نفی جنس اسم، د ما او لا المشبهتان بلیس د دې خبر، د کانا وغیره. کانا وغیره نه مطلب افعال ناقصه دي، کانا، سوارا، اصبح، امسا، ظل، باتا، د دغه ټولو ته د کانا وغیره خبر وای. او مستثنا
مستثنا چې دی هغه منصوب وي. نو دا ټول 12 چې دی دا منصوب دي. ما درته پکې ډېر بحث وکړو. انشاءالله بیا به د دې نه پس یو باره کې پوره درس تیارو. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.